وی سپیرتوب چې دی دا په دریو څیزونو کې دی، فی المرأة والدار والفرس، په ښځه کې او په کور کې او په اس کې سورلی کې. په ښځه کې سپیرتوب، په کور کې او په سورلی کې. وی د ښځې سپیرتوب څه دی؟ نبی علیه صلات وسلام وفرمیل وی د ښځې سپیرتوب دا دی چې د دې مهر سیوی چې د دې مهر سیوی دا د دواړو جهادو سر ده. د ښځې سپیرتوب دا دی وی چې د دې مهر سیوی او دا بدزبان دی، د دې نه خاوند هر ټیم ستړی او سر ترې نه ټکوي. او د کور سپیرتوب دا دی چې ګاونډي بد عملی. دا د کور سپیرتوب دی چې ګاونډي بد عمله، چې کور ګورې که نه نو ړومبې د ګاونډي تپوس کوه. شیخ سعدي بابا رحمت الله علیه کور کتو چې کور له ورغې نو د هغې کور خواته یو یهودي و، هغه ورته ډېر صفتونه شروع کړو، دا کور داسې دی او دا داسې دی او دا داسې دی او دا داسې دی. ښه ګاونډي څوک دی؟ وی زه. بس دی دا سپیرتوب یې پوره دی که نه چې ته به مې ګاونډي که نه. د کور سپیرتوب چې دی هغه د ګاونډي بد اخلاقه ګاونډي دی. او د کور دویم سپیرتوب هغه تنګوالی دی، چې کور تنګي تنګ. او نبی علیه السلام وفرمیل والفرس، د اس او د سورلی سپیرتوب دا دی چې ته دا ته پې سورلی نشي کولی، نه تا له موقع د سورلی نه درکې او جهاد لیب نشي بوستی، نو دا سورلی چې ده دا سپیره سورلی ده، دا سپیره سورلی ده. ځان له ښه سورلی وګوره. چې کور ګاونډي بد اخلاقه دی، ځان له بهترین کور وګوره. ځان له ښه کور وګوره. او بیبي بد اخلاقه ده، ځان له د ښه بیبي انتخاب وکړه. ځان له د ښه بیبي انتخاب وکړه. او د دواړو جهادو سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل ثلاثة حق علی الله عونهم، درې کسان داسې دي چې الله وایي زه به د دې امداد کوم. الله وایي په ما حق دی چې زه به د دې دریو کسانو امداد کوم. المکاتب الذي يريد الاداء والناکح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله. تاسو پې نه پوهېږئ مکاتب چې یو آقا وي، مالک او داغه غلام وي، او دا مالک دی غلام ته وایي ما له دومره پیسې را وګټه بیا به دې زه آزاد کړم، ده ته مکاتب وایي. او دا غلام ګرځي او مزدوري کوي چې د آقا له پیسې وګورم چې زه آزاد شم. د دې کس الله امداد کوي. او یو والناکح الذي يريد العفاف، هغه کس چې اراده د پاک دامنۍ وي او نکاح کوي، دی پکې څومره قرضه وکړي دا قرضه به ختمیږي او دی به پې نه پوهېږي. ټرای پې وکړه، ټرای د واده دپاره قرضه وکړه، دا قرضه به ختمیږي او ته به پې نه پوهېږي. که پې پوه شوې نو ماته وایه. یو والمجاهد فی